په پیښور کې د معلومه وسلوالو د یو کور د نن ډزې کړي او یو 40 کلنه ښځه د هغې 3 پیغلې لوڼه او یو زوی یې وژلي دي. پولیس وایي چې دا پیښه د خالي پروز د پیښور د شاپور تاڼې په حدودو کې منځته راغلې ده او ملزمان له وژنو وروستو تښتېدلي دي. د پولیسو د وینا له مخې د وژل شوې ښځې تعلق د سوات سره دی او هغه د سوات د یو اوسېدونکي فیصل نومې یو تن سره په شریکه د خپل خاوند د وژنې په تور کې اوس له زندانه راخلاصه شوې وه. پولیس وایي چې تېره ورځ نامعلومه وسلوال په شاپور کې د نورین نومې دغه ښځې کور ته ورغلي او هغه یې د خپلو 4 بچو سره یو ځای وژلې ده. په وژل شوو کې د نورین ترڅنګ د هغې 3 لوڼه 19 کلنه نایاب، 13 کلنه جویر یا 12 کلنه نایاب او یو زوی 15 کلن یاسر شامل دي. پولیس وایي چې د پیښې مقدمه د نامعلومو ملزمانو په ضد درج کړي او پلټنې یې پیل کړي دي. خو له داسې برېښي چې دا مېرمن او بچي باید د خپل خاوند د وژنې په غبرګون کې وژل شوي وي. تېره میاشت د ملګرو ملتونو ادارې UNFPA ویلي وو چې په پاکستان کې 30% ښځې د جسماني تشدد او 40% واده شوې ښځې د خاوندانو د لاسه د ژوند په څه ناڅه برخه کې زورول کېږي. د مېرمنو د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان او خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې د ښځو په ضد د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره ګڼ قوانین جوړ کړي شوي دي. خو اوس هم زیاتره ښځې انصاف ته لاسرسي نه لري او د ظلم زیاتینه د خپلو ځانونو خوندي کولو په لړ کې ورته خنډونه رامنځته کېږي. د ښځو د حقونو فعالې راهیله علي ویلي چې صوبه کې د ښځو د خوندیتوب لپاره قوانین شته خو عمل پرې نه کېږي. د هغې په خبره قانون خو شته او د هغې په اړه خلک معلومات هم ورکوي او نن سبا په پولیس تاڼو کې د ښځو د مرستې دپاره ځانګړي مرکزونه هم جوړ شوي. هلته ښځې ځي یا دارالمان ته ځي او یا هم په چم ګاونډ کې هم خلک د ظلم په ضد راپاسي. هغه وایي کله چې یوې ښځې ته معلومه شي چې په هغې ظلم زیاتې کېږي او داسې یو قانون شته چې هغه جوړولی شي، خو کله چې دغه مېرمنه انصاف ترلاسه کولو پسې لاړه شي نو ورته معلومه شي چې قانون خو شته خو عمل پرې نشته. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په مېرمنو د تشدد د کچې لوړېدو علتونو د سړو اقتصادي وضعیت خرابېدل، د حقونو څخه بېخبري، قوانین نه عمل کېدل او ځینې نور دي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.